چې څنګه عزیز خان خبره وکړه چې د فرنګي سامراج خلاف د آزادۍ تحریک د 400 د خاورې نه خان عبدالغفار خان باچا خان بابا شروع کړی. نو نن په 2023 کې د امریکني سامراج او د هغې د اهلکارو د غلامۍ نه د آزادۍ تحریک چې دی بیا د 400 د خاورې نه شروع شوی دی. زه تاسو ته بیا خراج تحسین پیش کوم. ملګرو خبرې وکړې. زه کوشش کوم چې خپلې خبرې مختصر وخت کې راغونډې کړم. پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي جماعت دی. په یو جمهوري سیاسي عمل باندې یقین ساتو. نه موږ عسکري پارټي یو، نه موږ دهشتګرد یو، نه موږ ورانکار یو، نه موږ تخریبکار یو. د پاکستان تحریک انصاف ګناه زما د قائد عمران خان ګناه، د تحریک انصاف د ورکر ګناه چې د دې 1 کالو نه د فرنګي سامراج د غلامۍ نه ملک آزاد شو. موږ د امریکني سامراج په جولۍ کې کېناستو او دا 1 کاله موږ صرف 15% د دې ځای اشرافیه د دې ځای حکمران طبقاتو خپل غلامان ساتلي وو. په دغه 15% طبقه دې کې زموږ سیاستدانان شامل دي، دې کې د فوج جرنیلان شامل دي، دې کې ججان شامل دي، دې کې بیوروکراسي شامل ده او دې کې د پیسو خاوندان شامل دي. دا ملک او دا خاوره دا د هغې دپاره جنت دی او د 95% انسانانو دپاره دوزخ دی او جهنم دی. زه یوه خبره کوم. په 47 کې تقسیم وشو په یوه ورځ. انډیا بیله شوه، پاکستان بیل شو. انډیا ترقي ولې وکړه؟ د نهرو نه والا تر د مودي پورې، د 47 نه والا د 2023 پورې د هغې د یو پرایم منسټر بهر جایداد نشته، د هغې د فوج د یو جرنیل بهر جایداد نشته. او دا بدبخته ملک، دا بدقسمته ملک چې زموږ څوک هم په اقتدار کې راغلي دي هغه بیا بهر د جایدادونو او د اساسو خاوندان شوي. مشرف چې دې ملک کې تباهي کړې د پښتنو، 80,000 پښتنو لاشونه روزانه په ډرونز کېدل. هغه چې ریټایرډ شو نو دوبۍ کې پراپرټۍ واخیستې. کیاني چې ریټایرډ شو نو په آسټرالیا کې جزیرې واخیستې. باجوا چې ریټایرډ شو نو په بلجیم کې جزیره واخیسته او هغه یو جرنیل صاحب پکې سعودي ته تللی دی. موږ د فوج احترام کوو. فوج زموږ فوج دی، خو په فوج کې 2 طبقې دي. یو فوج د ځوانانو فوج دی، د لاندې رینک افسرانو فوج دی چې کم شهادتونه ورکوي، قربانۍ ورکوي. یو فوج د جرنیلانو فوج دی چې هغه نه د پاکستان دستور مني، نه قانون مني، نه جمهوریت مني، نه جمهوري اقدار مني. او هغې په بندو کمرو کې حکومتونه جوړوي او حکومتونه ورانوي. هغې ته زموږ واضح پیغام چې دا نه د 70 دهایي ده، دا نه د 80 دهایي ده، دا نه د 90 دهایي ده، دا 2023 دی. دا ډیجیټل میډیا دور دی، دا د سوشل میډیا دور دی. د الله دپاره په دې قوم په دې ملک باندې رحم وکړئ. دا ملک زموږ د شریکي ملک دی. او بیا څه خلک څه شخصیات ځان ته ریاست وایي. ریاست جرنیل نه دی، ریاست جج نه دی، ریاست د دې ملک دا غریب ولس 40 کروڑه انسانان دي. په دې ملک د حکمرانۍ حق چې دی هغه د دې 40 کروڑه انسانانو دی. ستاسو دا حق تاسو ته حاصل دی چې تاسو د خپل ووټ د پرچې په ذریعه څوک هم منتخب کوئ. کومه پارټي هم په اقتدار کې راځي، په کار ده چې اختیار د هغې سره وي. ریاستي ادارې به د هغې لاندې کار کوي. او که دوی هر څومره کوشش کوي چې پاکستان تحریک انصاف بین کړي، خو زه چې دا جنون ګورم، زه چې دا جذبه ګورم، زه چې ستاسو دا جذبات ګورم، نو د پاکستان دننه یو قوت داسې نشته چې هغه ستاسو د جذبې او ستاسو د جنون له شکست ورکړي. چې کله هم انشاءالله د الیکشن پیټۍ لګي، صرف د پیټ پرچی به ترې راوځي او چې 3/4 سره انشاءالله خان حکومت جوړ کړي. بیا به موږ دا دستور هم بدلو، بیا به موږ ریاستي ادارو کې ریفارمز کوو، بیا به موږ عدالتي سیستم ټیک کوو،
ټول ادارې به د منتخب حکومت لاندې کار کوي. زه څنګه آزاد یم چې زه خپله خارجه پالیسي نشم جوړولی. 440 کاله په افغانستان کې جنگ وشو خو افغانیان ذهني طور آزاد دي. نن هغه د ایران نه تیل عملي، د ایران نه ګیس عملي، د روس نه غنم عملي، خو زه نشم اخیستی. که زه اخلم نو امریکا خفه کېږي. چې امریکا خفه کېږي دلته د هغې ایجنټان خفه کېږي. نو ملګرو دا خبره دومره ساده نه ده. دا دومره چې مونږ ټارچر کېږو، دا دومره چې تاسو ټارچر کېږئ. دا جنگ د حقیقي ازادۍ جنگ دی. دا د حقیقي جمهوریت لپاره دا جنگ دی. دنیا چې ترقي کړې ده هغه په جمهوري نظامونو باندې کړې ده. د بدقسمتۍ نه په 80 کاله کې د پاکستان یو منتخب وزیر اعظم خپل پیرډ نه دی پوره کړی. 33 کاله دې جرنیلانو برای راست حکومت کړی دی او دا باقي چې کوم جمهوري حکومتونه راغلي وو نو هغه هم کنټرولډ وو. زه خارجه پالیسي نشم جوړولی، زه خپله معاشي پالیسي نشم جوړولی، زه خپله داخلي پالیسي نشم جوړولی. نو زه څنګه آزاد یم؟ انشاءالله د ازادۍ منزل چې دی هغه په څو ګامه کې دی. همت به کوو، ودرېږو به. او یو خبره وروڼو واورئ، که دا ځل مونږ آزاد دي په لاس نه کړه قسم په خدای سلونه کاله به تېر شي زموږ نسلونه په غلامۍ کې بیا ژوند تېروي. او انشاءالله چې د ملک حقیقي ازادي راشي مونږ به دلته علاقایي اتحاد جوړو د ایران سره، افغانستان سره، د چین سره، د انډیا سره، د ترکی سره، د ملیشیا سره، د ازبکستان سره، تاجکستان سره او د روس سره بارډرې به کوله او تجارت شروع شي. تر څو به مونږ د ورلډ بانک IMF غلامي کوو، تر څو به مونږ د ډالر غلامي کوو. نو انشاءالله دا زمونږ جنگ دی، دا ستاسو جنگ دی. کوم چې عمران خان شروع کړی نو ودرېږو به د خان سره. چې کله هم خان کال راکو که هغه اسلام آباد ته تګي، که هغه لاهور ته تګي او په 15 تاریخ په پېښور کې زمونږ ولنۍ عوامي جلسه ده نو زما به دام درخواست دی چې ټول به هغې ته هم په شریکه باندې انشاءالله. زه ملګرو خپلې خبرې ختموم. اخیري حضرت علي صاحب قول دی وی چې کم انسان باندې احسان وکړي د هغه د شر نه امان غواړه. زمونږ یو 2 سابقه وزیر اعلیګان صاحبان چې یو خټک صاحب، یو محمود خان، پارټۍ پارټۍ په احسان وکړو او چې په پارټۍ مشکل وخت رالی نو دواړه صاحبان لوټې شوې. او زمونږ د سوات دغه خان هغه دومره زه هر ځای دا خبره کوم دی زما سره په سکول کې ملګری یو ځای وو. کله چې په 2013 کې دغه صاحب الیکشن کمیشن ته خپلې ګوشوارې جمع کولې نو خپلې اساسې د 15 ارب روپو وښوې. پلار دی الله ژوندی لري، پلار یې اوس هم ژوندی دی. نو ما د سکول ملګرو ته په هغه وخت کې ویلي وو مې د دې اشنا غټې ډاکې ته خیال دی. او چې کله وزیر اعلی شو څه یې کړي دي نو چې کله ادارو ورته داسې کاغذ مخامخ کو نو ده ورته سټ ښکته کو. خو دا کرایسس ښیي، دا بحرانونه ښیي. دې سره ډرای کلینینګ کېږي، دې سره صفایي کېږي، ګنده خلک دې ووته. حقیقي او اصلي تحریک انصاف اوس جوړه شوه او تاسو د هغې وارثان یې انشاءالله.